اوبو بیماری چې دا نو د دې علاج په داسې شکل کې ممکن دی چې دا نور مخکې لاړه نشي او مونږ یې په ځای ودرو. نو چې څونه زر دا مونږ د دې ډایګنوزس یا دا معلومه کړو چې کوم مریض ته وي، نو الله به مونږ د دې قابل یو، د دې جوګه یو چې دا مونږ د دې نقصان مخکې تلو نه بچ کړی شو. د هغې دپاره دوایان هم شته دی او د لیزر یو څو ټیکنیکس دي یا پروسیجرز دي، هغې سره مونږ د دې علاج کولی شو. ورسره اپریشن سره هم د دې علاج ممکن دی. او زه بیا دا خبره لږ ویل غواړم چې د دې علاج نه زموږ مراد چې دا مرض په ځای ودرو او مخې ته لاړ نشي، چې کم نقصان دې مرض کړی وي، کم نظر یې خراب کړی، کم رنګ یې سوځولی، هغه نه واپس کیږي. نو دا ډیره ضروری ده چې دا بیماری مونږ په شروع کې معلومه کو چې لا نقصان شروع شوی نه وي، یا نقصان که شروع شوی نو چې ډیر ارلی سټیج وي او معمولی سټیج کې وي چې نظر یې نه خراب کړي. د دې دوایانې دي، دوایانو کې ایشو دا وي چې ټول عمر استعمالول غواړي او سار مطلب 2 یا 3 ټایمه به سترګو ته اچول غواړي، چې کم کله کله پریشر ډیر زیات وي نو یو دوایي سره کیږي نه، نو بیا 2-3 دوایانې استعمالول غواړي. دا ټولې دوایانو سره د مریض یعنی کمپلاینس یا د هغه چې کوم پوهه ده چې یاره دا دوایانې استعمالول دي او صحیح طریقې سره استعمال، دا ډیره ضروري ده. که مریض دا پوهه نه لري یا خیال نه کوي، یو کیرلیس بیهیویر یي، یعنی دې ته دغه نه کله دوایي واچوي سترګې ته کله وانه چي، نو دا بیا نان کمپلاینټ پیشنټس چې وي دې کې بیا دا بیماری مسلسل په مخه روانه وي او آخره کې یعنی سړی ړوند شي او نظر خراب کی. نو د دې تور اوبو مریضانو کې ځکه چې دا علاج ټول عمر دپاره وي د دوایانو او مسلسل وي او اکثر یو ټایم خو ضرور اچولي، کله کله 2 ټایمه 3 ټایم هم دا دوایي اچول شي، نو د مریض دپاره لږ د هغه کوالټي اف لایف یعنی زندگی چې کوم دغه د سټینډرډ دي هغه متاثره کیږي. نو خو موږ ډیر مریضان داسې چې دا ډیر ښه طریقې سره دې ته خیال هم کوي، دوایي مچوي او بیا هغې کې دا مرض په ځای ولاړې، نقصان نه کیږي، ټول عمر کې هغې کې ړندوالی را نشي یا نقصان ونه شي. خو ډیر مریضان موږ داسې وینو، خاص کر لږ غوندې چې کوم ان ایجوکیټډ خلک دي، پوهه نه لري، هغې ته چې موږ دوایي ولیکو او واپس راشي چې دې سره خو زه ښه نه شوم، نو هغه موږ خو پوه کړي مي، خو بیا هم دا پوهه د میډیا په ذریعه چې یاره دا بیماری کې چې کوم دوایان استعمالیږي دې سره سړی نظر واپس کیږي نه، نظر د نور خرابتیا نه بچ کیږي او دا دوایي به د ړندوالي نه بچ کوي. زه اکثر مریض ته دا وایم چې ته سترګې پټې کړه، نو چې سترګې پټې زه ورته وایم دا تیاره شوه در باندې، دا دوایانې به د دې نه بچ کوي، تا چې کوم نظر تللی دی دې نه واپس کوي، خو د دغسې تیارې نه به دې بچ کوي.